بسم الله الرحمن الرحیم ګران بسنیوز کتونکو زه منور الحق نن موجود یم بیا یو داسې ملګري سره چې هغه هم د اوسنۍ چې کوم الیکشن بلدیاتي الیکشن دی کې هم د تحصیل چیرمنشپ دپاره ولاړ دی. ګران کتونکو څنګه چې په دې چیرمنشپ کې ډېر زیات زاړه سترګې موږ وینو، زاړه خلک موږ وینو، ولاړ دي د مختلف غټو پارټونو هم ولاړ دي. خو دې کې موږ وینو چې داسې کسان هم شته، داسې ملګري هم شته چې تعلیم یافته او ینګ او پړومبي ځل یو دومره غټ الیکشن ته دومره غټ سټیټ اپ ته ولاړ دي. نو نن موږ ناست یو باجا کې امتیازیب بی سره دې سره به دې متعلق خبره کوو چې د دې د حلقې خلک دې نه خبر شي چې اگر امتیازیب زیاتره موږ خلک ته کوو چې بھائی امتیازیب څوک دی که نه، او څنګه د एकदम راغلو دومره غټې پارټۍ دپاره ورېدو او دومره غټ سیټ نه ولاړ دی که نه، او د سره د دې سیټ دپاره څه مخکې پلان شته، څه ویژن شته، څه عمر کې کړی دی. نو په ټول به خبره کوو، خو لومبی موږ دا غواړو چې امتیازیب بی سره خپل تعریف وکړو. امتیازیب بی زه خو ټول نه مخکې تاسو ته په باسي کې هرګلې ویم، لږ راته جي لږ خپل راته ډیټیل ووایه چې امتیازیب مخکې څو سیاست څه کار شته خو نه کاروباري سړی و، اخر مخکې د ژوند څنګه تېر شوی و؟ ډېره مننه ستاسو زه راتګ او د دې پروګرام د کور کولو. زه خپل باره کې وایم، زما نوم امتیازیب دی، باجا کلي سره تعلق ساتم. زه د مرحوم حاجي سیف الرحمن صاحب برخوردار یم چې د هغوی په دې علاقه کې خپل سماجي او سیاسي کوم کردار و، نو د هغې نه داسې څوک نشته چې هغه په دې علاقه کې دي خبر. زه زما چې کوم سټارټینګ و په جدوجهد د سیاسي هغه شروع شوی زما د هلکوالي نه، د کالج لایف نه چې کله زه کالج کوم ثوابه کالج کوم، هغې نه مخکې جهانزیب کالج کوم. نو هغه وخت د مونږ چې کوم دی د جناب ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپا اوس بیان او هم هغه سره او په پیپلز سټوډنټ فیډریشن کې زه د ثوابه کالج هم پریزیډنټ پاتې شوم. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زه د ډسټرکټ ثوابي د ثوابه صدر هم پاتې شوم. بیا هغې نه پس زه د مردان ډیویژن جنرال سیکرټري هم پاتې شوم. دې نه بعد زه چې کوم دی نو ورسیز کې لږ ټایم تیر شو، خو زما چې کومه فیملي و دلته کې والد صاحب یا چې کوم دی زما ورور بل شهر صاحب، هغه یې خپلې سیاسي هلې ځلې هغه خدمات هغه جاري ساتلي وو. مطلب زموږ فیملي چې کوم دی نو د هغه پوره هغه یو هغه پولیټیکل دغه ایز ا ورکر، مطلب یو لیډینګ دغه ته مونږ نو تلي ګو چې زموږ والد صاحب چې کوم نو دغه پوره علاقه باندې نو مو هغه دغه خو موږ داسې غټ الیکشن دې نه مخکې نو کړی. دې مطلب دغه دی لکه زه دا ویلی شم چې امتیازیب چې کوم دی هغه الریډي د یو سیاسي کورنۍ نه شروع شوی چې کله تاسو ته کولو کړی نو ستاسو والد صاحب چې کوم دی خو ځان له نوم بل حیات محمد خان شیرپو سره ډېر غټ تعلق و. بل دا خبره هم ده چې مطلب د هغې د والد صاحب نه تر اوسه پورې تاسو همدغه شیرپو سره روان یې که نه، دا هم غټه خبره ده. بل دا چې داسې په کالج کې او په دا ټول مطلب تاسو سیاست سره ډېر ټچ پاتې شئ، هغه خلکو په دا یو غټه خبره ده چې دا وایي چې امتیازیب خو پرون راغلی او په دې خو سیاست نه خبر نه دی که نه. نو دا یو مطلب زموږ دغه چې تا کم سے کم زموږ دا کتونکي دې نه خبر شي بھئی او د دې ذهن او دې سوچ کوم دی سیاسي دی او دې همدغه علاقې روان دی. دلته تاسو خو بیا بهر لاړې کاروبار په سلسله بیا راغلی کلي ته، اوس کلي کې سټل شوې، کلي کې بیا خپل لیندین غم خادي شروع کړه. جی کلي کې چې ما غم خادي شروع کړه، ما کله خپل وکتلو تحصیل خپل وکتلو، مینس کې چې ما کوم ټول وزټس کړي نو هغې کې ما چې هر څه وکتل او دا وخت دې کې ډېر زیات تیر شو او ګورمنټس پکې ډېر زیات راغلل، خو پیسه هم ډېره غټه راغله د بهر نه، خو کم کارونه چې وشو نو هغه معیاري ونه شو. نو ما د دې خبرې ضرورت محسوس کړ، نو ما خپل ډېر زیات شوق او خواهش و چې زه د دې تحصیل کې څه کار وکړم چې دې کې داسې بدلون راشي چې سم معیاري کارونه وشي، دا کومه پیسه چې راځي دا په ځای باندې ولګي. د هغې نه علاوه د قومي وطن پارټۍ د زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب او د محترم سکندر احمد خان شیرپا صاحب کوم چې زموږ پروینشل چیرمین دی، نو هغوی چې کوم دی نو هغوی ته کوم اپلیکیشن ورکړ د الیکشن دپاره، هغوی هم چې کوم دی نو وکتل چې دوی د 70s د موږ سره را روان دي، د یو سیاسي جدوجهد دی ګو چې موږ په سکرین باندې نه یو، په سکرین خو همیشه ډېر غټ خلک راځي او موږ ورکران یو، غریبي کورنۍ سره تعلق ساتم او لکه یو زه به دا وایم چې عام آدمي انو عام آدمي انو زما هم دا دغه چې زه چې کوم دی نو د عوامو خدمت وکړم او صحیح خبرداره چې د عامې کورنۍ زما دا خیال چې کوم د غریبه طبقه یا چې کوم داسې خلک ته ضرورتمند دی یا د دې علاقې
چې کوم هغه کارونه دي نو چونکې زه دلته کې زیږېدلی یم دلته کې زه لوی شوی یم د هغې نه زه پوره واقف وم نو ما وی چې زه په دې کې د خپل کار وکړم او په هغې د فلا دپاره چې کوم د دې معاشرې دپاره زه خپل کار وکړم. تاسو چې کوم پارټۍ سره روان یو دا پارټۍ چې کوم دا په اقتدار کې هم راغلې ده د دې په دې حکومت کې هم ډېره حصه وه چې کوم ټایم دی په حکومت کې وو نو هغه ټایم دی نه تاسو داسې خپل علاقې بس کارونه کړي دي؟ زه به د 88 گورنمنٹ خبرو کوم د محترم آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب چې کله په گورنمنت کې د زمونږ په ثوابای کې گو چې ثوابای اغلا داسې سیټ نه ورکړي دومره غټ ووټ نه ورکړي خو هغه چې کوم د پنجاب یا سند کوم کارخانه وي نو هغه دلته د ګدون انډستریل سټیټ ته راوړي ټیکس فری زون او په هغه باندې ټیکسونه فری کړو په هغه کې په زرګونو تعداد کې هغه خلکو ته دلته روزګار ملاو شو. اوس هم د سحر وینم هم د دې کلینوم د نور ویلیج کونسل نوم خلک زی الته مزدوري کې الته هغه ته روزګار ملاو دي. د دین علاوه چې کوم هغه وخت کې روډز تاسو به کتلی په دې علاقه باندې دی بونیر کې د جهانګيري دا روډو د میډیکل کمپلیکس چې کوم د هغه شروعات چې کوم نو دا ټول دغه د جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا کړو. اکثر خلک غټ لیډران چې د خپل حقوقو کارونه کوي مطلب هغه هغه چې کوم د دغه ووټي دغه خو نه آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب ملي رهبر زموږ چې کوم دی پښتون مشر چې کوم دی نو هغه د ټولو پښتنو لپاره زه دا اوس کوم لکه یو مطلب ایز ا هول د ځلې په سره باندې کارونه کړو یا سوي په سره کړو کنه تاسو ته ذاتی د خپل لغه د پاره خپل کلی د پاره خپل علاقې لپاره یا بعض خلک ذاتی خپل سګاونه پې کړو؟ مونږه صحیح خبردار چې ذاتی کار زمونږ فیملی چې کوم دا هغه داسې ده چې مونږه ذاتی کارونه کوشش هم دا وي چې د نورو غریبو خلکو کار وشي د خپل ځان لپاره نه او موږ دا کوشش کړی دی چې څه داسې کارونه وي چې هغه په خپل دغه باندې وکړو مطلب چې د هغې په نه په ګورنمنټ باندې لوډ راشي نه په اټای باندې لوډ راشي نه په لیډر باندې لوډ راشي خو د نور مطلب دا چې کوم نور خلکو د هغې چې کوم کارونه وو چې چا موږ ته اپروچ کړی دی نو الله تعالی د محترم آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب ملي رهبر عزت وکړي چې هغه چارې هم رسته شوي نه دي او هغه یا کارونه کړي دي. جی په دې کې چې کوم د بجلو کارونه هغه په خپل ګورنمنت کې هغه کې چې کوم دنو هغه کړیو کنه کله کې د روډز کارونه داسې نور چې کوم دنو جاب زو دغه نو هغه ته موږ اپروچ کړی دی نو هغه کړی دي. خدای ته وجه لکه ډېر د الیکشن د بلدي الیکشنو د تاسو دا څنګه فیصله وکړه چې به تحصیل چیرمنشپ په ورګم ځکه چې دا ډېر غټه حلقه ده د دې کور کول هم ډېر ګران کارو نو تاسو الری په دې مطلب په دې حلقه کې سوخ مخ نه منډه تړه هغه وا دې ته مس سوچ کړو چې دا ګران او به کوم ځه خو نه تاسو د پارټي هم پر اختیار مطلب پارټي مسر پر منډه وي پر لغوي په دې حلقه باندې کوم د حلقه ډېر لوی ده اپاینټمنٹ پابینډ نه شروع شي د شاه منصور بارډر د گاډي سپه خپل ډوک بارډر د دی په چې کوم دنو سلیم خان ته رسیدلی دا نو په دې حلقه باندې زموږ غم خادي دي او زما د والد صاحب چې کوم د وخت نه د ډېر په خوانه چې کوم د زمونږ دلته کې خپل خپلوان دي یاران دوستان دي عزیز ولی دا او دا زمونږ یو مین بیلټ دی دا غي چې کوم د بیک بون وزدا وم چې دا چې زمونږ کوم پورا خپل ټبر دی یار دوست دي عزیزان دي کلیواله دي گاونډیان دي او زموږ چې کوم سټوډنټس ملګری دي او د کې چې کوم د زموږ د پاټای ورکران دي انو ټول لکه په هغه کې د والد صاحب او د ورونو زمونږ ناغه په دې کې شامل او د پاټای هم چې کوم د پاټای طرف نه پکې خبره وایي فیصله چې موږ کول مطلب ټول یاران استاد دي په متفق او فیصله فیصله کوي چې تاسو بودري کېدل زه خپل ځاني زما خو یو خواهش مو خو زه بیا هم چې کوم د خپل مشرانو باندې ټول باندې وګرځیدم هغه سره امدا مشوره وکړه هم دغه شان چې کوم د پاټای چې کوم مشرانو نو هغه امدا مشوره وکړه او زه دا غي نه پس چې کوم د متفقه تور مونږه چې کوم د درخواست ورکو بیا هغه چې کوم د موضوع خبره ته ډیر ګران سیز دی ډیر غټه حقیقت ده تاسو له سوچ کړی دی چې به لګه ان شاء الله علامه له کامیابی راکې او زه کامیاب شم زه تحصیل چیرمن شم ځکه چې زموږ ډیر غټه اختیار هم ډیر زیات دی هلکم د ام پی ان سیوا هلکه ده کنه نو تاسو سره پلانینګ ولې جوړ کړی دی چې دای متعیب چلیږي مخونه څنګه چې عمران خان زما سو رزي پلانینګ دی واسه یو مکمل مضبوط ټیم دی اسم نو کنه نو هغه تاسو نه مطلب دې متعیب سوچ کړی دی چې زبر د دې سمو تاسو څنګه کار کوم زما خپل ویژن بسي زما بزین سي زما چې کوم خپل دغه ویژن دی د حاصل ثوابای باره کې نو دلته چې کوم سیزونو کې د کارونو ضرورت دی نو هغه زما په خیال سبا عام عوام خو خيار دي دغه خبر دي زه به مثال درکم چې د صفای د نکاسای د وبود نکاسای چې کوم سیستم دی
په دې ویلیج کونسلز کې بلکې ایون په دې ثوابي سټي کې ناغه تاسو وړاندې مې دوی به نالای صفا کی ګند به بهر راوړي هغه واپس هغې ته لاړ شي دا خو سولوشن نه دی پرمننت سولوشن او دا سولوشن چې کوم دنه په غټو ښارونو کې هم شوی دی په نورو داسې اورسیز کې چې کوم دنه په عام ویلیج کونسلز کې دا خبرې دا کارونه هغې کوي دا کونسل کوي د دې کې چې کوم دنه نور د کونسل لاز چې مطلب لوکل لاز هغه کې چې کوم دنه هغه راوستل دي چې هغه کونسل چې کوم دنه هغه سیستم ټول په پرنسپلز لوکل کونسل لاز باندې چلیږي او دا غي نه علاوه چې کوم دنه زبر دا وم چې دلته کې د چلډرن پارکس چې کوم دي یا فیملی پارکس زیات ملکونو کې چې کوم دنه دا په دغه کې په هر ویلیج کونسلز کې یا کم از کم یونین کونسل کې دا خامخاوي او دلته موږ ته زموږ ماشومان او فیملی ته دا فیسیلیټیز نشته نو دغه ان شاء الله زموږ په پلان باندې دی کمنډیټ اجازه راکوي فندز اجازه راکوي هغه کې بیا موږ ته د پروینشل هیلپ پکاري د ګورنمنت سنټرل هیلپ پکاري نور ان جی اوس طرف نوم څه هیلپ کیدی شي دا ته ان شاء الله خپل اپروچ کوم دغه نه علاوه دا وم چې دلته کې پر سندونو کې ډیر ماشومان ځوانان چې کوم دنه ډوب شي دي د حادثه ډیر زیاتې راځي دا غي د مخنیوي د لپاره چې کوم دنه مونږه د کته ګارد ډوک دغه ایریا چې کوم ده نو د کې د سین په غاړه باندې پارکس ریکریشنل پارکس جوړو او بیریرز بوته وی چې هغه دغه حادثو نه دی محفوظ شي هم دغه شان هسپتالونو کې چې کوم کمې دی هغه فعال کول دي ان شاء الله باغې من مونږ کار کوو دلته کارونه ډیر وشي هغه سټانډرډ نه وي زه یو مثال دې کوم دلته کې پایپ لاین تللی دی هغه چې کوم دی په روډ کې لګول او هغه ګیس پایپ لاین هغه ولګو واپس د پاسه هر څه دغه شان پرې خو لا فټ پاتم خراب کړو نو زنانه په منشتله ماشومان په منشتله ان شاء الله چې مونږ چې کوم کارونه کوو هغه سټانډرډ وي تاسو به دا خبره دغه څنګه خبره وړي خپل خبرې مو کړې او مطلب دې او تاسو ذهن کې خبرې شته لکه اداري دشته لکه څنګه تاسو د ثوابه صفای خبرو کړه نو الریډي نشته خو دې مطلب دا چې هغه کار نه کوي هغه سره خپل سنت مشته ارث شته مشنري مشته نو د دې لپاره مطلب تاسو دا سوچ کړئ چې به زو دینه کار څنګه اخلم د دې پرداري چې څنګه ما خبرو کړه جی پیسې خو بهر نه ډیر راشي دلته نو پیسې راشي خو دا پیسې صحیح استعمال ونشي زبدا مکمل او میک شور چې دا پیسې چې کوم دی دا په هغه باندې صحیح ولګي په دې کې یو پیسم کرپشن نشي زمال الله تعالی خپل ذات ما الله تعالی ډیر غټ شکرګزار مال خپل سره کړی دي زما هیڅ قسم ایون زما د دې تنخواه ما اعلان کړی چې هغه ان شاء الله د دې ټولو ویلیج کونسلز په غریبانو باندې تقسیم کیږي ځبزان د لپاره تنخواه ورته نوړم نو خپل ګاډم د خپل ځان نه استعمالوم ان شاء الله د ګورنمنت هم هغه ضرورت پنوي نو زما صرف دا مقصد دی چې دغه پیسې چې کوم دي دا په صحیح طریقه استعمال شي چې کوم کارونه کیږي نو په هغه کې دا سی وشي چې دا کچري هغه سټانډرډ وي دا چیک ان بیلانس دا ډیر ضروری دی چې یو کار وشي هغه چیک کړه چې هغه صحیح نه ته پیمنټ ولګي غیتا کنه نو کچري دغه طریقې موږ استعمال کوو دا کارونه په صحیح طریقه وشي او کمپلیټ پوم شي خدای ته تاسو زه امتیاز به الیکشن کمپاین کې روان دي کلی په کلی زه د کلیوالو خلکو ریسپانس څنګه تاسو ته د کلیوالو خلکو وزید دا نن موږ زیدي بازار ته تلو ډېر خپل ریسپانس ته البته موږ یو ټولو ول سلام کې نسو بنچ باندې دغه او زه خو یو عام دغه ما داسې وی آی پی نه ما نو عام خلکو سره ماته زیات سکون ملويږي او هغه ما سره خوشاله پس هغه ریسپانس الله دې عزت کی نو عام خلکو ریسپانس ډېر خرجي امتیاز خان زړه چې کوم زمونږ مطلب سابقه کم تحصیل لازمان دي د اغي بیا هم ولاړ دي په د حکومتي پارټي نه د ګرانې دومره حد دی چې د هغې ډو مطلب چې عام انسان اوس تصور نشي کولی او دوی پرون بیا هم دا خبره کوي او سیوا کېږي نو په دې نه تاسو ګورئ چې د خلکو له څه پکار دی څه وکړي دي سره د ګرانې باره کې زه دا وایم چې خاص کر چې کوم پیټرول پرایسز هاي شي سره ترانسپورټیشن هاي شي هغې سره نور قیمتونه هم هاي شي نو د هغې د مخنیوي دپاره مونږه یو خدای چې هغه د لپاره مونږه لوکل سطح باندې د روزګار مواقع پیدا کو هغه سره بداو شي چې انکم به جنریټ کیږي دویم دا چې مونږه په خرچو کې لک کمې راولو هغه سره بداو شي چې مونږه بجټینګ بل د هر کور او یا چې کوم د کوم تحصیل شي ویلیج کونسل شو دا غي بجټینګ کوم د هغه کول د خپل دغه مطابق نو هغه کې بداوي چې هغه سره په ګرانای کې مونږه لګ کنټرول ان شاء الله چرولي اسه خو تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو مطلب پریارټي او پسې وي لکه مطلب تعلیم ایجوکیشن صحت او بل څه باندې مطلب چې کوم څنګه چې عام انسان لغړي ګن لکه مطلب نن سبا د عام کس زیاته واسطه یا تعلیم سره ده یا صحت سره ده یا د پولیس سیستم سره ده یا وابډې سره ده او دا زیات یو مطلب یو داسې درجه شي چې عام کس ته ډېر زیات تکلیف دی کوي
د له سوچ کړي چې پلانینګ مشته سره جی کوم مسایل چې دي نو هغه مطلب مهنګای شو دا غي نه پس چې کوم دنو ان امپلایمنت شو د جابز نشته دا غي نه علاوه چې کوم دنو د صفایانو چې کوم حالت ته خو مین دغه چې دلته کې نو هغه زبداوم چې مهنګای او پسې جابز چې کوم دنو دا ډیر زیات ضروری دي نو دغه لپاره چې کوم دنو د خاص کر د زنانو او دلته کې چې کوم زمونږ خويندې مېندې چې کورونه کې څوک مسایل لغړي جدا شوي دي یا چې کوم دنو سټوډنټس یا دغه دي هغه سره هغه د لپاره چې کوم سمال انډستریز نو هغه سره وداو شي چې زمونږ انکم چې کوم هغه نارینه نشي پوره کولای یا هغه بعض کورونه باندې لوډ دی چې هغه کې نارینه نشته دغه نو هغه کې چې هغه جابز ته راوتل نو هغه سره بلګ دا انکم چې کوم د زمونږ تحصیل خپل سیوا شي او هغه کې به ان شاء الله زمونږ جی ډی پی لګبره لړ شي مطلب زمونږ صرف د ملک نه تحصیل جی ډی پی مونږ لا او چتول پکار دي نو چې هغه او چته شي اتوماتیکلی مونږ به د دې دغه اهل شي چې مهنګای به مونږ لګا ان شاء الله دغه مقابله به وکړو شو درته ته به څنګه چې حکومت را لودي روزانه ټیکس لګي بیا تاسو ته مختار ملو شو تاسو ته ګورنمنت دا و چې به د خپل جنریټ کول لپاره د خپل انکم سیوا کول لپاره ټیکسونه په عام خلکو لګوي بیا به ټایم څه کوي د کې دا چې کله چې انکم کچره اوس دا نن سبا چې کوم ټیکسز لګي نو داسې غریب خلک ته چې دا غي یا بزنسز دي چې دا غي انکم نشته او پاغي باندې ټیکسز لګي او کچره زه اوس زما انکم سٹارټ شي 50000 روپۍ انکم اخلم او پاغي باندې لک ټیکس د ګورنمنت تور کم نو هغه زما په خیال هغه خوشاله خبره دا غي سره ملک په ترکایزي او هغه سره چونکی دای خپل د انکم نه ټیکس ورکوي نو لک معمولی ټیکسز کې د شي چې هغه کې په لکه کونسل لپاره موږ کوشش وکړو چې موږ د انکم ذریعہ سیوا جی خو په دې کې موږ عام سړی نه متاثر کوو چې کوم د چا انکم سیوا شو او متاثر چې کوم د چا انکم لګ سیوا وی هغه افورد کول شي هغه ته سہولتونه ما حساب ملوي مطلب موږ سوابي سټي کې چې موږ دا کار کوو منځ کې موږ ونی لګو موږ رونو لپاره ریړای گاډا یا رکشو ولې دغه لپاره ډیکوریشن هغه کوو د بو سیستم صحیح کوو دغه لپاره نور چې کوم داسې فیسیلیټیز موږ دغه بزنس لپاره ورکو نو سلګ ډیر ټیکسز بای کې راځي خو عام خلکو باندې نه به خوشاله مور کوي ای په خوشاله منور کوي چې تاسو زوړ الیکشن کتلې و هغه الیکشن کې په دې الیکشن کې څه فرق شته د زوړ الیکشن به زداوم چې هغه وخت کې خو دغه د بیت هغه هوا وا او هغه بلدیاتي خبره کوم د خجی سوري د بلدیاتي تاسو خبره کوم د بلدیاتي زم چې کوم دا اوس دا خلک چې کوم دیوس کوم نظام جوړ کو دی کنه او یا چې کوم مشرف نظام جوړ کړو هغه سیستم خو خدا سیستم بخي تاسو په خیال باندې زه به دا وایم چې دا سیستم په دی وجه باندې خیر تحصیل نظامت لپاره چې په دې کې ټیک ته تحصیل الکه موږ ته ډیر لوی ده خو دې کې مخکې به داسې وشو چې هغه ممبران پاس شو او هغه کې مخکې چې کوم دنو بیا غلین دنو شو خرڅ پشو او هغه هر سټینګ بو شو هغه یو کس چې کوم چا سره پیسې ونه خبر تحصیل لازم شو دې کې زما غوند یو عام ورکر تم دا حق ملو شو چې هغه تحصیل نظامت لپاره په الیکشن کې ساخسته شي زما په خیال دا یو مطلب اختیار عوام ته ملو شو اختیار عوام ته ملو چې هغه خپل داسې کس منتخب کی چې هغه دا کار کولی شي مطلب مخکې زه د تحصیل نظامت لپاره امیدوار نشم کېدی اوس د تحصیل نظامت لپاره ډایرکټ یو عام ورکر یو عام غریب سړی یو عام کس د علاقې هغه د الیکشن کولی شي بالکل دا به خبره هډي ذاتي خوشی کوونه ختميږي ونه کنه خو بیا ملګری کتون کې وړي خامخا دنګي زه خو فرض ک په اخر کې تاسو د خپل حلقې ته داسې پیغام ورکول غواړي او تاسو په الفاظ کې سوي زبا د دې حلقې زما رونو خويندو میندو مشرانو او کشرانو دوستانو ټول ته دا پیغام ورکوم چې په دې الیکشن کې د تحصیل نظامت کې په میرټ باندې د امیدوار انتخاب وکړي او زما تاسو ته دا ریکوست دی چې په ما باندې اعتماد وکړي ان شاء الله زه به تاسو نه مایوسه کوم زه به تاسو د فلاح لپاره د دې تحصیل صوبای د فلاح لپاره کار کوم ډیره مننه بالکل ګران ډیره مننه ډیره خو خبرو ګران کتون کو څنګه تاسو خبرو اور امتیاز خندا خبرو کو چیرې زبم نه مایوسه کوم زبم مطلب په خپل ووټ نستو مان کوم نو نوې یو نوې جذبه ده یو نوې جنون پکې دی او ان شاء الله چې دی کامیاب شو کوم خبره چې دی وکړي کوم وجه دي سره دی نو ان شاء الله پای باندې مدیب عمل کوي او د دې تحصیل لپاره د فلاح لپاره ډیر کارونه وکړي دي سبا بیا نشست کوو ان شاء الله او وقتن فوقتن باندې سرناست کو دی متبوسنه کو ترې پورې اجازه راکړي د الله په امان